زمونږ استاد محترم به مونږ ته فرمایل بعضې سړی راشي نو جمع ولاړی امام په رکوع کې نو بیا ځان وجني ځان رسوي نیت هم پرېږدي هغه الله اکبر هم په ولاړه پرېږدي وایي چې دا رکات رانه لاړ نه شي موقع نو په رکوع کې الله اکبر وایي ځان رسوي حالانکه هغې کې خطره ده ولاړه باندې الله اکبر ویل غواړي وروستو رکوع سره شریکېږه او ګوره امام ته په دې سترګې په دې ګوټ کې امام ته هم ګوره ځکه امامان نن سبا سي چل کوي نیغ به ودرېږي نو وروسته به وایي سمع الله لمن حمیده سمع الله لمن حمیده ټیم خو ستانه لاړ شو اوس یې څه وایي په دې وروسته وایي نو شاته مقتدي چې دی خو امامي نه هغه دا خیالي چې سمع الله لمن حمیده خو لازمه په غوږو کې نشته نو ما په رکوع کې امام سره شرکت وکړو زما رکات وشو زه رکات کې شریک شوم نور دا نیکه نیغ ولاړي رکوع یې ختمه کړي وروسته وایي سمع الله لمن حمیده نو امام ته هم ګوره چې هسې نه چېرته نیغ ولاړي رکوع ده نه تلي هسې نه هغه رکات ستا نه شوی دوره تعدي مه کوه او چې کله راشي او امام په سجدی دی به دقه شان ولاړي نیت نه تړي ولې دا سجده خو هسې زما بیا په هغې رکات کې حسابېږي نه دا خو به زه هسې هغه بل رکات به کومه چې دا امام صاحب راپاسي او بیا ودرېږي زه به ورسره نیت وتړم زمونږ استاد محترم به وی چې امام په کم ځای کې عمومي په هر رکن کې چې عمومي نو فوراً ورسره شریکېږه ولې دا ټیک ته ستا د مانځنه نه د حساب خو ستا د نیکو نه حساب ده قیامت په ورځ د هغې سړي په ډېر په کار راشي چې هغه ته وویلی شي چې یوه نیکي د قدر له کمه ده او نیکي چېرته وګوره کیدای شي دا هغه یوه سجده ده چې ستا د قیامت په ورځ په کار راشي دا پکې هغه سیواګرې نیکي ده نو محترمو عزیزانو الله جل شانه ډېره ښه مقرره کړې ده د ختم قرآن موقع ده انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون قرآن پاک د الله جل شانه عظیم کتاب دی د دې سره زمونږ او ستاسو رشته ده او زمونږ او تاسو نه حقونه دي چې غواړي او الله جل شانه د دې د حفاظت ذمه اخیستې ده دا محفوظ او مامون کتاب دی الله جل شانه دا آسان کړی دی ما او تا ته ښي دا ماشوم بچی په سینه کې یاد کړي د بلې ژبې کتاب دوره زر نه تلاوت کېږي ماشومه لهجه کې او په ماشومه تنکۍ ژبه کې دی راشي قرآن ته کینی ولقد یسرنا القرآن للذکر دا د بلې ژبې کتاب دی خو الله وایي دا مونږ آسان کړی دی للذکر تلاوت دپاره حفظ دپاره نصیحت دپاره د احکامو دپاره احکام هم ډېر ګران دي احکام رایسته دي ډېر آسان نه دي ګران دي والله وایي مونږ آسان کړی دی مونږ ته احکام رایستو دپاره ډېر قوي رجال پیدا کړو واسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله فيه رجال يحبون ان يطهروا